السلام علیکم مینوالو، امید کوم چې تاسو به خیریت سره یئ. اوس مې د یو ورور بیان واورېدو، دا نه چې دا صرف د جمعیت باره کې دی، بلکې دا ټول پی ډي ایم ګروپ والا دپاره دی چې دی به عمران خان پسې چغې وایي دا یهودي دی، دا دی او دا هغه دی. چغې مغې پرېږدئ، دا حقیقت واورئ. دا دې ورور چې څه خبرې کړي دي دې دا چې دا نه نون لیګ باره کې دی او نن پی ډي ایم باره کې دی، نه چې کوم دی پی ټي آی باره کې دی. تاسو چې کوم دی اوس حکومت دی، تاسو څه کوئ؟ دا د مولانا فضل الرحمن زوی دی، د اسف محمود نوم دی. نو دی په اسمبلی کې چغې وایي راوایي، نو دی زموږ یو ورور ورته ډېر زبردست خبرې کړي دي، جواب ورته ورکړی دی. دا خبرې چې کوم دی واورئ او پارټي بازي پرېږدئ او صرف د ملک باره کې سوچ وکړئ. अच्छा, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, किसी एक जलसे में म्यूजिक के बगैर तुम प्रोग्राम करो और कामयाब करके दिखा दो. मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक जलसा बगैर खवातीन के कर लो. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम उसे कामयाब करके दे दो. ना नो असद महमूद खान कता था उस दी दा चलता चैलेंज की कना چې زه بغیر د مدرسې د طلباونه او کوم واړه چې کوم چڼي دي د دینه علاوه ته چې کوم دینو جلسه تاسو کې ځکه چې تاسو په جلسو کې هم چې په کوم ورځ جلسې نو د مدرسو بیا چوټي او ډاکسن او پوسټر او فلینکو چې تاسو بیا د طالبانو او د چڼو راډه کوي کنه نو کچره تاسو وایي چې تاسو بغیر د دینه جلسه وکړه نو بیا وسره سکه نو مهرباني وکړه اسد محمود بھائی ته تاسو کار دی ته په حکومت کې او تاسو سره یو انتهایی اهمه عہده ده دې ټیم کې او شهباز شریف او دا ټول حکومت چې کوم دي تاسو د انډر لاندې دي تاسو چې ټول مرکمه ناری لګولې دي د شریعت او د خلافت اوس مې روانو کې چې تاسو خپل علما یو ټیم جوړ کې هغه کې تاسو چې کوم نینو چې کوم د شریعت پر سره کوم معاشي پلان جوړ کې او په اسمبلی کې هغه پیش کې چې بھیا دا تاسو سیکولر او لیبرل خلکو تاسو ټول عمر چې کوم دینو خلکو له ټایمونه خراب کړی دي دا مونږ سره یو پلان دی یو اسلامي یو شرعي نو د هغې په رڼا کې دا مونږ پاس کوو په هغې به ووټینګ وشي کاونټینګ وشي نو که چېرې نه پاس کوو ستا یې نه منله نو بیا به سړی هغه شان لایحه عمل جوړ کړي سړی زه تاسو به وایي چې موږ د حکومت نه راوځو زموږ نه منلي کېږي نو دا ته څه یو سنج راغلی او ته خاندې اسمبلی کې دا هغې پسې لګیا دي هغې ستا پلار پسې لګیا دي تاسو چې کوم وایي چې اوسه پورې معاشي مساوات انسان دوست دي نو په دې باندې تاسو قانون سازي ولې نه کوئ په دې باندې ته تقریر ولې نه کوې بجای د دې چې ته یو جذباتي تقریر او زه بیا ستاسو د جمعیت علما هغه 95% کارکنانو ته زار یعنې 95-98% چې دغه تقریر لګیا دی او دړادړ دي شیر کوي او دا چلې وکړو او داسې تقریر وکړو لکه د دې جمله بازۍ نه مطلب څه د دې فایده څه ده د دې غریب سړي عوامو ته څه فایده ده دي چې د 40 کال نه لګیا دي کارکنانو سره کوم وعده کړي هغې ته څه فایده ده بس تقریر وکړه هغې ته په حکومت کې ناست ته په اپوزیشن کې نه تقریرونه کول او دا د اپوزیشن کار دی الزامات لګول ته عملي کار کوه او زه ستا د کارکنانو تاریان یم په یو هم داسې شعوري نشته چې بهی په تا باندې ویډیو وکړي تا باندې بیان ورکړي چې بهی اصل ته موږ دې ته نه یې لېږلې چې ته تقریرونه وکړه که سړی خبرې وکړه یهودي لابي او قادیاني لابي او مونږ دا چل وکړو مونږ پرې تا چې څه چل کول هغه دې وکړو اوس مخکې وایه اوس به څه کې تاسو خو به مخکې کارکنانو پی ټي آی والا له به پیغورونه ورکول چې هغوی به د عمران خان تقریر شیر کو په دا اقوام متحده کې نو تاسو به وایي چې پلاران احساس پروګرام ته په قطار کې ولاړي او زامن تقریرونه شیر کوي د عمران خان نو نن زم تاسو ته وایم چې تاسو خو پلاران د امید دلته کې چې کم دین ارزان وړو ته په فری وړو ته په قطارونو کې ولاړ یو تاسو د اسد محمود تقریرونه شیر کوي خلک د لوګي مري او د دغه نه مري او تاسو لګیا د عمران او دې ته خوشحالي کې چې اسد محمود ډیر زبردست تقریر وکړو ډیر لږ سنجیده شي لږ مهرباني وکړي دا خو اشرفیت طبقه ده پلار په نیکه روان دي په ټول عمر په دې اسمبلو کې په حکومتونو کې وي زه د کارکنانو تاریان مهرباني وکړي تاسو لږ په سوشل میډیا یو ټرند نو چلوي په خپل مشرانو لږ پریشر ور واچوي چې د عوامي مسلو ته پام کې لږ خپل د مدارسو او د طلباو د دې سالارانو خپل لږ غم وکړي پرېږده د خبرې چې عمران خان ته دا ووایي عمران خان ته دا ووایي او تاسو بیا لګیا خلک تباه او برباد شو زه په خپل د لوور نه د میډل نه د لوور کلاس سره تعلق ساتم ما ته پته ده چې په خلکو څه سخته تېرېږي د یو کیلو وړو دپاره او د یو د 3 سیزونو دپاره د وړو دپاره په خلکو څه تېرېږي د دې هر څه نه مونږ تېرېږو مونږ ته پته ده خو څه ووایم چې یا مخکې به چې د عمران خان په ټایم کې به د مهنګایي خبره چا وکړه نو دوی به پوسټونه کول وي دا یا تیار خواري دي یا تیاره ورته میلاویږي او یا حرام خواري دي نو ځکه دې ته مهنګایي پته نه لګي نو زه تاسو آیا دا تپوس تاسو زه کولی شم مولیانو یا طالبانو یا جمعیتیانو چې تاسو په دې مهنګایي ځان ناغرضه کړی دی نو آیا تاسو هم حرام خوارې که نه تیار خوارې تاسو
چې تاسو ځان غلي کړی دی. दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल का आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे. दोस्तों तो सपोर्ट तासु जमा YouTube चैनल सब्सक्राइब करी, सब्सक्राइब कई, वीडियो लाइक कई, वॉच कई और फिर मरगुड़ सर शेयर कई और बेल आइकन दबाओ कई और ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कई. चिरा रवाना हर वीडियो तासु वक्त पाने मिलाएगी.